بسم الله الرحمن الرحيم لله المشرق والمغرب اور د الله د پاره دی مشرق هم مغرب هم فاینما تولوا چې په کومه خوا تاسو مخ کې فثم وجه الله پس هغه خواته د الله توجه ده ان الله واسع علیم بشک الله رب العزت بخشش کوونکی دی اور علم والا دی دا د سورۃ البقره آیت نمبر 145 دی 13 آیت کې الله رب العزت ارشاد فرمایي چې څوک مې د ماجتانو سره وګرځي هغه غټ ظالم دی اور څوک چې د الله کور ویرانه کوي هغه غټ ظالم دی دا آیت تیر سو خو به هر حال مانزه د پاره خوشبو لګول په عاجزي سره تلل خپل موبایل بندول پر سر باندې وشیش در خپل بجلی کې ښکار کول دا ټول د مانزه آداب دي د مسجد آداب دي اور دا ډیر ضروری دي اور الله رب العزت فرمایي ولله المشرق والمغرب اور چې مشرق او مغرب د الله د پاره دي مطلب دا دی چې په مشرق کې هم الله دی په مغرب کې هم الله دی فاینما تولوا چې تاسو کوم خواته مخ کوي فسم وجه الله الله هغه خواته متوجه یو معنی دا ده چې کافر مې نه پرېږدي و قبله ته بیا چې هر خواته المنځ کوي الله قبلي الله هغه خواته دی دویم تفسیر دا دی چې الله پر کم ځای باندې راضي دی هغه خواته مخ کوي هغه د الله هغه خواته الله پر کعبۃ الله باندې نن سبا راضي دی مخ کې پر بیت المقدس بیا حکم بدل سو الله رب العزت پر کعبۃ الله باندې راضي دی چې هغه خواته کچيري او انسان په داسې ناولد علاقه کې قبله رخ نه معلومیږي کوشش دی وکړي چې زړه یقین وکړي چې دې خواته قبله ده بس پر دغه خوا باندې د الله توجه ده او دغه خواته قبله ده ان الله واسع علیم بشک الله رب العزت بخشونکی دی اور الله رب العزت علم والا دی.